السلام علیکم. څنګه تاسو ښه؟ امید لرم د الله نه چې ټول بخیر. کتونکو د ماشومانو زما د بچو چې کم میډیکل ټیسټونه شوي نو هغه شان ټیسټونه د دغه مجرم هم وشو او هغه پازیټیو راغلل میډیکل ټیسټونه. هغې نه بعد مونږ لاړو اخري ټیسټونه زمونږ دغه د ډي ان اے نو هغه هم وشو په لاهور کې او انشاءالله د هغې رزلټ به ډېر زر راشي. زه په خپله لګیا یم، اوس هم دا دی په ګاډي کې روان یو. دې خبرې دپاره خپلې منډې به هم ګورم چې حکومت ماله د دې خبرې څه سیله راکوي او که د حکومت نه پاتې شوه نو زه نه په خپل رور خفه کېږم. که دا زما پلار هم وی ما به دغه شانتې کار ورسره کوو، ولې زما د بچو خو زندګي تباه شوه. خو زه نه غواړم چې ستاسو د ماشومانو ژوند او زندګي تباه شي. څنګه چې تاسو په خپلو ورونو پلار په دوی اعتبار کوئ، همدغه شان ما هم په دې خپل رور باندې اعتبار کړی. د چا په تندي باندې دا نه لیکلی چې یاره دا سړی نمک حرامه دی، دا غداره دی، دا غلط دی. دغه شان زما د رور په تندي هم نه و لیکلی. نو ما د دې خبرې دپاره د اواز اوچت کو. د دې اجر زه ستاسو نه نه غواړم. دا کم خلک چې غلط کمنټسونه غلطې خبرې کوي نو زه دوی ته هم ویم او ټولو ته ویم چې زه تاسو نه د دې خبرې اجر نه غواړم. دا چې څه ما کړي دي خپل آخرت دپاره مې کړي دي او د دې اجر زه د الله نه غواړم. الله دې ماله د دې اجر راکړي. او بله خبره زه دا کوم چې هغه ستاسو خوښه ده که په چا اعتبار کوئ که نه کوئ. زما دغه مقصد و ستاسو غوږونو ته خبره رسول، ما تاسو ته دغه خبره ضرور رسوله. باقي ستاسو خپله خوښه ده، خو ما ته زما ضمیر دا اجازت نه راکولو، زما ضمیر دا نه منله چې زه په دې خبره کې چپ پاتې شم. که چېرې زه چپ پاتې شوی وی نو په دې ګناه کې ورسره زه هم بیا شاملېدم. کتونکو چا چې ښه کمنټسونه کړي دي، ښه خبرې کړي دي، نو د هغې ټولو زه د زړه د کومې نه ورته ډېر ډېر سلامونه او ډېره ډېره شکریه ادا کوم. ولې چې هغوی سره زما نه رابطه شته نه خبرې او هغوی زما د زړه په خبرو باندې پوه دي. هغه خلکو له هم جواب ورکړی دی چا چې غلط کمنټسونه کړي دي او چا چې غلط کمنټسونه او غلطې خبرې کړي دي. نو زه د چا غیبت کول نه غواړم، ولې ما ته پته ده چې څوک غیبت کوي نو الله تعالی فرمایي چې هغه بنده نه به هغه بنده معافي غواړي چې چا غیبت کړی او ورته به دا وایي چې په فلاني ټایم فلاني ځای کې ما ستا غیبت کړی او د هغې ما ته معافي وکړه نو هله به ورته معافي کېږي چې څو پورې هغه بنده هغه معاف کړی نه. نو زه نه غواړم چې د چا غیبت وکړم. زه به دا ووایم چې چا زما غیبت کړی دی، چا الټه خبرې کړي دي، هغوی هم زما رونه دي. که هغه بابا دی سپین ږیری دی هغه ته د الله فرمایلی دي چې دا سپینو ډکو نه ما ته هم حیا راځي. نو زه به هم دا ووایم چې د هغوی د سپینې ږیرې به زه دا خاطر وکړم، دا به ووایم چې الله دې ورته د نیکو هدایت وکړي او د هغوی به سوچ هم دومره وي تر دغه ځای پورې به سوچ ذهن کار کوي څنګه خبرې چې کوي. او زه به دا هم ووایم د هغې په باره کې چې زه خپل ځان د هغوی خور ګڼم. نو تاسو ټول خفه کېږئ مه کنځلې او دا خبرې ځکه مه کوئ چې دا ویډیوز د کور زنانه هم ګوري نو تاسو هغوی ته کنځلې مه کوئ، پرېږدئ. هر سړی په خپل حساب باندې ښه پوهېږي، خپل جواب به په خپله ورکوي. زه خو دا ویم چې څوک غلطې خبرې کوي نو هغه هم زه خپل ورونه ګڼم. زه به دا وګڼم چې زه د هغوی خور یم او هغوی په خپلو خور پسې خبرې وکړي. او کتونکو دغه شان به زه ټولې خبرې تاسو سره شیر کوم. خپله مونږ خو خپل کوشش کوو. زما خاوند دی نه مخکې هم ډېر کاروبار سوچ کړی دی، ډېر کوشش یې کړی دی، کاروبارونه شروع کړي هم دي او په هغې کې خپلو دوستانو خپلو ورسره دوکې کړي دي او تاوانونه یې وله ورکړي دي. اوس بیا مونږ یو خپل کوشش روان کړی دی، د روژې نه مخکې به افتتاح کوو. زما په نوم باندې زما خاوند یو بوتیک کولاوی چې په دې کې ورسره یو پارټنر دی حبیب بھائی، هغه ورسره شریک دی او د منیجر زمونږ دی ګلزار بھائی چې دوی زمونږ سره په دې کې ډېره زیاته منډه وهي او د دوی ټولو کوشش دا دی چې زه دا فن پرېږدم یو کاروبار زمونږ روان شي. نو کتونکو ستاسو په ما سره دغه مرسته وي چې زه دا اشتهار څنګه تاسو سره شیر کړم نو تاسو مهرباني وکړئ چې دا اشتهار څومره ډېر کېدی شي هغه شیر کړئ چې هغه شیر شي او هغه مشهور شي او زمونږ دا کاروبار روان شي. نو انشاءالله الله دې ما ته هم هدایت وکړي ټولو فنکارانو ته چې دا فیلډ مونږ پرېږدو. ستاسو د ټولو ډېره مننه. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. زه به تاسو سره هر خبره شیر کوم. مننه.